بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا و مسلما. عید مقادو مفتی سید نور صاحب په سربراهي زیر نگرانی د څو ضروري احکام د فقهي مجلس در سره شریکول غواړي او چې څومره ډېر خلک یې اور وي ورته متوجه شي دراوې فایده ډېره وي فدای عامه د پوره میش دا عمل کوي. اول یو حکم خو قربانۍ د ځناور په باره کښې دا دی چې ځینې خلک په خپله د ذبح نه عاجز وي نه شي لیا بوډا وي لیا بیمور وي لیا ځینې زنانه ډېرې داسې دي نو د خپله ذبحه په بل چا کولی شي بل چا دا وایي چې موته دا پسل یا دا ځناور الول کا ټیک تو هېڅ خبره ښه نه دو. او دومه خبره ده چې تکبیر ویلله په زور سره په زوټه ویلل دا ضروري نه دي که یوه سړي په زړه کښې ووایه نیات یې وه مطلب بالجهر یې نه ووایه بیا ها ذبح صحیح دو خو چې صرف یې ویر نه شي داسې نه وي چې مکمل یې تکبیر نیات ښه نه وي. او درمه مسله دا دو چې کله سړی ذبحه کوي نو دا مذبوحه ذبیحه دا پسه ځناور یې دغې مخ ته قبله ته کوي بیا یې د الولوي چوړه د شا ورته تېره کوي چې د هغې چوړې تېرولی په وخت شه ځناور ته تکلیف نه وي. څلورمه مسله ده چې ځینې خلک وایي چې زه پلونکۍ ته عید کوه مو په پلارګانۍ یې دی مو په خاوند یې دی مو په دی مو په دا دی په پلور یې درته وکړو ځای مطلب یې ذبح د پوره قربانۍ د پوره مسله دا دو چې هر سړی د خپل زون مسئول دی د الوت په والدین نشته د ښځې په خاوند نشته د والدین په الواد نشته که ضروري نه دي که یې دی په اجازات یې دی په وینو باندې ورته وکړه بله خبره دو ټیک دو خو څوک د بل چا په قربانۍ باندې نیولی نه دی. قرباني په هر انسان باندې چې صاحب ثروت وي خپله دو پې باندې ځکه چې میش د یوه مشهوره مسله دو چې دوه کوله ښځه واده شي پلارګانۍ به ورته کړي پنه ورسته وي بیا خاوند کور ورته کړي او دا شی باقاعده ډېر رایج دی که نه خو په دا کښې دا شی نشته دی چې خامخا یو دا د بل چا په عیده باندې نیولی وي یا دا مسؤول وي. پنځمه مسله دا دو چې په کومې ځناورې کښې اوه عیدونه کېږي لکه هغو کسه مشه کسه عیش کسه دا شی چې کوم دی په دې کښې ځینې خلک اوه نشي پرې راکولی په پنځه دی وکړو بیا د دې ذبحه صحیح دو قربانۍ صحیح دي. البته غوښه ده برابره تقسیموي که چیرې کسان کم وي په ونه په یوه ځناور غو کښې یا غویه کښې غوښه ده بیا برابره تقسیم کړو تول له وکړو که دا صورت روه چې تله نه وه په تولې نه سره تقسیموله په حیثي تقسیموله بیا دا سار لری پښې وغیره دا شیونه په غوښې حیثي کښېږدي په ایسته پرې باندې وکړي بیا په دا صورت شه په ذبحه په قربانۍ په غوښه په دا باندې سار نه پرېوځي. بله یوه مسله دا هدو چې که چیرې داسې وشي چې یوه ځناور سترګې نظاره لیا د هغې لکې لیا د هغې غوږونه یوه حصه یا په یوه نه په درې حصې کښې یوه حصه یا په دا نه زیاته دا چیرې نه وي د دې قرباني صحیح نه دو. کان لکې غوږ او ورسره نظر سترګه یا د هغې نظاره پته لګي نظر چې دا اړین دی برو دی خو پته لګېږي یوه حصه یا په دا نه زیاته دا سلب شوې وه ختم شوې وه د هغې ذبحه جایزه نه دو که په دا نه کم وه بیا جایزه دو. پښې په حواله ګوډولې په حواله سره یو ځناور داسې دی چې چبه وایي خالي د هغې ذبحه صحیح دو خو که پښه پورې قدم را کاټ وه چې په درې پښې ګرځېده د هغې ذبحه جایزه نه دو. که چیرې ګوډ وه چب یې وویه خو سهاره یې وه په مځکه اشوای شوه پا باندې زور کولی شوی د هغې ذبحه جایزه دو. او بیسه مخشه فرصت شه مفتی صاحب دی چې په تیره بود باندې دا په فقهي مجلس شه په څه مسایل څه احکام باندې لب کوششي کړې وه مزید په مختصر شاټ الفاظ شه چې دا نور څه مواد د عیدال یا د قربانۍ متعلقات پیدا کړي دي او د میشتو ټوله امت مسلمه ورنه سره شریکي. مفتی صاحب کا بسم الله الرحمن الرحیم.
مفتی صاحب الله دا وکړي چې دا شش پیریزې په ټوله مسلمانو باندې روشي او ثواب یې ډېر زیاتای او عذاب یې ډېر زیاتای چې په یو سړي باندې قرباني واجب وي او دا یې قرباني ونه کړي نو ان شاء الله که خدای کول یا کیسه تو میشتو سي دغه ته سوچ کوي چې ننو میشتو کیم کا سوچ قرباني کوي ننو دې نکینا وشتا کاټ کی بیا ښه خبره دادو مستحب خبره دادو چې په دان آبادی دې نه کټ کوي چې دا مطلب یې کم نه پر داس پورا چې الله پاک فرمایي چې د انسان بخښن د ټوله اعضاء وشي نو په دان آباد چې دای سړی د کټینګ مټینګ ونه کی البته نور قرباني په خروپیږي نه او یو بل خبره یا احمد دادو چې ان شاء الله نو ذل حجه ترې پورا خو یا تاریخي نشته دی خو وسنه هڅه مسله سړی په ذهن شي چې په ریډ باندې رضان ول مستحب دي کچېره دا مشتونچی نو دا ډیر ثواب دی د پیراو یو کول ثواب دی نو دا شادو او یو خبره دادو چې د مشتو د کیسه په ذهن شي چې د قرباني درې ریځي دي 10 ذی الحجه 11 ذی الحجه 12 ذی الحجه دا مې ځکه په ذهن شي چې کله کله ور یو سړی داسې وي چې اول ټیم چې د سره ریپې نه وي شرعاً دا یو د ایدن نه وي علمونه نه چې پښتنه کړی په د واجب نه وي خو دوه مریسته یا درې مریسته د ریپې روشي نو دا سړی دا کوشش کوي چې د 12 تاریخ د میوستر کې په ډیبې دینه مخشه د ته چې ریپې روشي دا یو فورا تیاری کوي په دادره چې کمالدار شه متعده مونږ چې نیو کې بیا د ورسته یو جنوار او 7 جنوار دای دا غریب ته ورکوي صدقه کوي وای صحیح او یو بل اهم خبره دادو چې د مشتو ډېر ورنا خپل نو حاجت تللی وي نو یا دا مسله ډیره پیش کیږي چې دای خو ولته چې کیم د حج دعا غدي په شو قرباني واجب ده تمتو کران او عموما خلق دا کوي نو یای چې ګزیره ته بل قرباني کوو کنه وکاو بالکل دا وکیل دا مسله چې پورې لوړ شي یار هغه پورې یو قرباني راي کوي هغه کافي دو کیا ته بل وکیل نو دغه په باریک شو خو دا کیسه بالکل کنفرم دو چې د وتم تاریخ نه مخشه 8 ذی الحجه نه مخشه کچيره د دولته 15 ریځه پیرا کې دی نو دای سړی مقیم شو چې مقیم شو په د باندې ویش ډبل قرباني روغلې بیا د دوله خپل د دوله پیرو شي بیا د حج ول خپل دوی خو کچيره تر وتم تاریخ پورا د 15 ریځه نه پیرا کې دی بیا خدای په وتم نه بعد مینات سي عرفات مزدلفه ته واته حالت سفر ته په سفر به عید ستاره نه آفرین نو چې کیما من امجا فتوا حاضره غکیږي علما رائے دوی دي خو چې کوم باندې حاضر میرا دماغ تسکین دی دادو چې دا سړی مسافر دی په دغه باندې بیا قرباني نشته دی ډیر اهم مسله په ځین شي او بل خبره دادو چې مشتو کله قرباني کوي نو قرباني یا ولته د دلمیز کیږي یو نه کیږي کچيره د دلمیز نه کیږي دیهات وکلا او چې مطلب نو قرباني خو د غید منځنه چې راوشي بیا ځتی قرباني ټیکټو البته چونکه درا جوړیه تورشپا او اسی پروګرام لوي بهتره دادو چې کله یوسترګر وخیږي نو په دغه ټیم چې سړی چیرونه یې بوندې شي یا اهم خبره بلا دادو چې مشتوز تو فرمیل قربانی شه زادو نیژدو غودو مشهدو یشتای دا ټولو دا قربانی ټیکي کو صرف په دغه شی بیا ضروری خبره دادو چې د دې عمر د توراوي نو د ای په باریک شي چې مشتو صدا وضاحت پغاوي چې میژدو په میشه کا میژدو ها کا اړه دو ها ا دوی سره یو حکم دی چې کدي شپږ میاشتې نه د دې پوسوا او په باندې شي د دره غټوا چې د کول معلومه دلا په دا باندې بیا کیږي او زاد اسلامي کول په مطابق چې کلی پیراشي او د هوچه دوا پیراشي د شچه 15 پیراشي ویس په دغه کې بیا غټه خبره دادو چې قدرتي دا دوا غوښای شي دا جنوار چې کوم نوې غوښینه د دې اډای وچوي
ویسه ډېر وره داس وشي چې خلته دا مشکلات وي چې مولوي صاحب په منډۍ کښې مې ځناور موندلی دی دوه شی نه دی پښتان یې چې مو کور دی سوتلی مې دی دوه کولی پې را دي پول یې پې را دی مطلب پنځه پې را دي عمر تصدیق یا کوم خو په عمر چې کوم اثرات یې دي چې یا د دوړې خاطر دي نه وي ویسته سړی څه وکړو دا څښتن دا ومني. نو په دغې شی علما فرمایي چې دا غوښینه دومره بهترینه علامات و که نه چې دا بیا غټه نشانات د دغې چې د تو عمر پیرا دی که پیرا دی نه دی خو البته علما خو دا شی دی چې پرې پورې خو بیا حقیقت کله کله ورته علما تخلف کوي نو داسې کیدی شي چې عمر یې پیرا وي او دوړې نه وي ختلی بیا چې کوم سړی خپل ځناور وي یا په کلي کښې داسې اعتمادي کس وي چې ورته یایي چې دا موږ سوتلی دی او د دغې عمر پیرا دی دوړې نه دی اچولې بیا دا قرباني ټیک شو خو په منډیي کښې د سره احتیاط کوي په منډیي کښې که څوک د دلالو نه کول معتبر نه دی که د ډېره دوکا وي ځنې د هغه دوړې پورې شاخې کړو ځنې مطلب لاکې د هغه پورې شو ای خلک تصدیق معتبر نه دی او که بیا چیرې یو سړي سره داسې غا پیښه شوه چې دوه کوله یې نوي پیره دوړې وچولې نو دا بیا کنفرم دو چې دا نشي ځکه چې بنیادي عمر دی اوس نه ای ته یایي چې د ده عمر کې راوي اعتبار عمر لره دی عمر تصدیق ضروري دی او یو خبره تو فرمیل د غوژي په باره کښې د لاکې په باره کښې نظر په باره کښې ماشاءالله او په دې شی یو اضافه چې دا وشي چې که چیرې غوږي نه د ده پیدایشي نه وي یا لاکې د ده پیدایشي نه وه بیا دغې هېڅ صحیح نه دی او یا خبره د اشکر دو اشکر په باره کښې سوالونه ډېر پیش کېږي نو اشکره که چیرې پیدایشي نه وه بیا یې کېږي د اشکر په جناور کښې داسې بنیادي شی نه دی چې دا ابجان شي بلکې خلکو دا خوښوي چې اشکر یې چې نه وي شاخیږي په ځنګله کښې شاخ شي په ونه کښې شاخ شي په بل شي شاخ شي نو دا څه بنیادي غا نه دی عیب نه دی ځکه خو د میرا اکبرین د سر خستی دو چې که چیرې یا فارم شي یا په وی دوی شي اشکرینه ور جوړ کړل ځنې او ورقاټي کې هغه د دغې هغه د پوره چې ولته مزدورونه وایي نو علما فرمایي چې دا بالکل ټیک دي دا معیوب نه ګرځي او چې موت شي بیا دی درې قسمه موتی شي یو داس موت شي چې دا په سار کوپۍ موتی شي او یو داس موت شي چې د کوپۍ سره دننه سپین چې دی آمود شي او یو داس موت شي چې د بخم بنیاد نام شي کوم اشکر چې د بنیاد نام موتیږي دغې ورستې داسې ټینګ مواد ووځي داسې لکه دماغ چې وبهیږي داسې غایبهیږي چې وبهیږي پانه شي په دا نور په دوه سره کېږي که کوپۍ موتی شي که کوپۍ سره نږدې موت شي په نیمایي کښې یا ټول موت شي خو چې څو پوره بنیاد نه وي اچھا پیش شي که بنیاد نرموت شه بیا نه پیش شي آفرین بیا په دغې باندې نه شي الله پاک ته جزاکم الله خیره احسن الجزا الله جل شانه دا عمل دا زده کړه دا تعلیم و تعلم دا طالب علمي امیج د توس دغې کاتین کې لیدین کې عمل کوي کې ټول امت ته پوره د خیر ذریعہ وګرځوي میشته د خدای پاک په دې چار شي اخلاص سره نصیب کې الله دا خالص د دکلاوي د شهرت د پاپولاریټي انعام زدګۍ په بنیاد نه کې خالص ته ابلاغ دین او خدای پاک د تبلیغ او په بنیاد د میژنه د شی کبیر کو الله دا وګرځوي او د الله د پورا وما علینا الا البلاغ